اقبال صاحب کله چې رئیس جمهور په 3 میاشتو کې د سولې خبره کوي نو خلکو ته ښکاره خبره ده چې هیله پیدا کېږي رئیس جمهور خبره کوي. نو خو تاسو څه وایي که د دې سولې د دې عمل انده که ومنو چې طالبانو یو ډله سولې ته حاضر شي د دې جنګیالي او ځوان قشر چې دی هغه داعش سره یو ځای شي نو د دې معنا خو دا ده چې داعش تقویه کېږي. نو دا خو سوله نه ده د جګړې د بڼې بدلېدل او په اصلاح د جګړې د پخوا د جګړې ډګر به طالب سره و اوس به دې نه وروسته به د داعش سره کېږي. داعش چې کوم اندېښنه ورنه په منطقې کې ده او د داعش چې کوم اجنډا ده موږ د جګړې یو بلې مرحلې ته نه داخلېږو داسې مرحلې ته چې ایران روسیا چین دغه هیوادونه به د داعش د ایران په دغه جګړه کې شاملېږي. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. اول خو دا چې یو رئیس جمهور یا ولسمشر راځي خپل ولس ته وعده ورکوي باید دا تعریف شي چې ولسمشر ته ولسمشر ده کوم ولسمشر دا خبره کوي او چې په دروغو په چل و فریب ټول په اصطلاح شخصیت په همدغه جوړ وي بیا له دې نه لږ لوړ په اصطلاح په نړیواله کچه ټرمپ وګوري داسې نړیوال دروغجن چې اوس یوه خبره کوي سبا بله خبره دا تناقضات یې تاسو را وګوري د رسنیو هره ورځ را پیدا کړي وي. یعنی د نننیو حاکمانو د مشرتابه تقریبا 90% 15% په دروغ ولاړ ولس هم اوس په دې پوهېږي چې زه خیر سبا بله خبره داسې چې وایي داسې نه ده اوس یو ځل په سبا ماښام بیا بله خبره کوي. دا یو بحث ده. اما کوم شی چې تاسو اشاره وکړه ځواک صاحب زه په دې باور یم چې اول خو دغه د سولې یا د تسلیمۍ مسله چې له طالبانو سره مطرح کیږي دا یاد ولري چې دا د 3 میاشتو مسله نه ده دا د حتی د کالو کېدای شي 2-3 کاله دوام وکړي کېدای شي د ډېر دوام وکړي. یعنې دا زه ناممکن بولم چې د دغه پارلماني ولسوالیو د ټاکنو پورې د ګویا چې کومه کیسه وشي. تاسو څو ځله دا شیان په یو بل ډول تجربه کړل وم لیدل بالاخره لاړ د تاریخ هر کله چې وشو بله. اما بله مسله راځم هغه بل بحث لوري تاسو د پوښتنې که موږ افغانان په دې لږ په اصطلاح تمرکز وکړو چې دا امریکایان افغانستان ته راغلي د څه لپاره یعنې دا اوس دغه پوښتنه مطرح کړو که د طالبانو قصه وه چې دوی وایي چې په موږ له دې ځینه برید وسو خو طالبانو قصه خلاصه سوله هغه بهرني کسان چې دوی سره هغه هم لاړه نو دغه 19 کلونه چې جنگ روان ده د څه لپاره دا وینه چې په دومره شدت تویږي 2000 یا 2500 امریکایان مړه ول یا نه ول موږ په لکاو درګرده مړه سو او لا مرو لا هم آخر معلوم نه ده. پس اصل قصه باید داسې تحلیل کو داسې پیشبیني کو چې امریکایان چې افغانستان ته راغلي دي افغانستان یوازې د امریکایانو هدف نه ده چې گویا موږ د افغانستان په خپل لاس کې ولرو دلته موږ حاکمیت ولرو د سیاسي په اصطلاح لوبه اقتصادي یا دغه د زیرمو مسله ده او د مواد مخدر دا نه ده. امریکایان چې افغانستان لپاره راغلي د دې په اصطلاح هغه پالیسیو تګلاره چې جوړه شوې ده هغه د سیمې لپاره جوړه شوې ده چې د افغانستان له جغرافیې نه به دلته به په اصطلاح جوړیږي مدیریت کیږي نظارت کیږي دلته به دغه خاوره دغه ولس قرباني ورکوي د موږ شتون به دلته وي بیا به موږ د سیمې په کچه نورې لوبې طرحه کوو نورې پالیسۍ نورې اجنډاوې به جوړوو هغه به تطبیقوو. ولې خپل افغانستان په دومره ستر قیمت نه ارزي. افغانستان قیمت په دې کې ده چې دا داسې یو جغرافیه ده چې دغه په اصطلاح منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا لپاره یو ښه داسې ستراتیژیک ټکی ده چې په ډېر اسانۍ ورته په اصطلاح لاسرسی پیدا کیږي. بل دلته ډېر ښه خام مواد پراته دي په بشري لحاظ چې د دې جنه په اصطلاح ډلې ټپلې سازمانونه جوړېدای سي هلته وراوښتلی سي هلته هغوی کارول کېدلی سي. نو پس په دې په اصطلاح تیوري او دې پیشبینۍ ته په کتو سره موږ دا خبره په ډاډ کولی سو ولو که دغه تیاتر او دغه سیناریو چې د طالبانو ده دا موافق هم سي د دوی یو لویه بدنه راسي تسلیم شي او څه شمېر داعش ته لاړ شي اکثر کېدای سي په خپل نامو بیا هم پاتې سي او یو تعداد خلک وجنګېږي. پس دا د دې معنا نه لري چې دلته جنگ ختمېږي بلکې د جنگ بڼه به بدلېږي. زه دا بیا خبره کوم یا به نوم بدلېږي یا په اصطلاح دا فصل به یو بل فصل ته وراوړي بیا به موږ په جنگ کې په اصطلاح سوځو موږ به په جنگ کې قرباني ورکوو. دغه بدبختي باندې چې افغانان امریکایانو اخته کړي دي دا به دوام پیدا کوي. په دې خبره باندې زه دا بیا هم یعنې تصریح کوم حکومت پوهېږي د موږ دغه لوی مشران د افغانستان په هر ډول چې دي دا چې بهرنیانو مشران کړي یا خپله مشران سوي خو دغه د رهبرۍ لفظ چې ځان ته کاروي په دې باندې دوی هم پوهېږي حکومت هم پوهېږي. حتی حکومت د دغسې اجنډا زه فکر کوم د داسې یو ماموریت
یو برخه ده چې دا په خپله مخ ته وړي دا چې بیا څنګه په عامه ذهنیت کې دوی خاورې واچوي په اصطلاح عامه ذهنیت منحرف کړي مصروف کړي په ځینو لوبو په ځینو مسایلو باندې. ډاکټر عبدالله چوپ دی ولې؟ زه فکر کوم ځکه دا د داعش بحث چې راځي بیا دلته باید اختلاف نظر وي ځکه داعش عمدتاً شمال کې ډیر زیات حساسیت موجود دی هلته تمرکز اخواته دی او بیا په دغه بحث کې د ډاکټر عبدالله چوپوالی څنګه؟ زه فکر کوم یو خو په تاسف باید دا خبره وکړو چې د افغانستان دغه اوسني څه حکومت کې داخل او څه بیرون مشران چې موږ ورته کارو یا رهبران دا هغه ولسي رهبران نه دي چې رښتیا د ولسونو زړونه له دوی سره او د دوی ژوند د خلکو منافعو د دوی ژوند د دوی سیاسي مبارزه د خلکو د مصلحت او خیر ښېګڼې په خاطر وي. دا ټول هغه دي چې فقط د ولس په ستوني پښه ږدي او قدرت ته ځان رسوي. دا پټه خبره نه ده نه یوازې ډاکټر عبدالله بلکې ټول دغه یعنی اکثریت مطلق دغه مشرتابه او دغه رهبران چې دي دا د امریکایانو د اجنډا په وړاندې دغه جرأت او شهامت ولې نه لري؟ دوی وایي که چېرته موږ دا خبره وکړو موږ خو د ولسونو زړونه له ځان سره نه لرو پس امریکا مو دغه نه چې منزوي کړي یاستو له دې مو ملا ډېر منزوي کړي او په اصطلاح ټرشکن ته به مو وغورځي دا اشغالدانۍ ته. زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب یوازینی انتقام عبدالله صاحب بالکل ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې پوهېږي که زه څه ووایم که ونه وایم نه په دې حالت کې نه ولس ما سره اوس ولاړ ده او کوم دغه په اصطلاح زرې موټرو کوم امتیازونه چې دا اوس لرم دا به م له لاسه لاړ سي د دې په خاطر چوپ ده که نه لازم خو دا ده چې هم په حکومت کې داخل هم حکومت د بیرون دغه رهبرانو په یوه غږ سره د ځان د ګټو نه تیر سوي وای د دغه ولس د راتلونکي برخلیک په خاطر خپل غږ پورته کړی وای دغه په اصطلاح استخباراتي او سیاسي دغه جنایت چې امریکایانو په اصطلاح طرح کړی دغه اجنډا افشا کړی وای ولس نه دعوت کړی چې تاسو راپورته سئ. یو مثال ورکوم دغه د قیصاري په خاطر چې دا 15 ورځې دغه مظاهرې روانې دي که د افغانستان په دغه 40 ولایتونو کې د امریکایانو د دغه شومو ستراتیژیو د دغه ظالمانه تګلارو په وړاندې دغه خلک راټول شوي وای مظاهرې کړي وای بدیل او الټرنیټیو یې وړاندې کړی. زه فکر کوم موږ به د یو میاشتې د یو 15 ورځو په خاطر قرباني ورکړو دا نه وای خو دا زموږ راتلونکي نتیجې ته به رسېدلي وو دغه رښتیا هم دغه خاوره به زموږ په لاس کې وه موږ به خپل سیاست خپله کوو خپل برخلیک به خپله ټاکه. مننم. اتمر صاحب داسې خو نه ده چې هر څه د امریکا غواړي و هماغسې دې کېږي. څه چې حقپال صاحب ویلې د امریکا پلان به همدغسې وي په دغه لوبه کې اوس طالب که داسې فکر وکړو چې طالب تر اوسه پورې امریکا استعمال که او د دې نه وروسته وخت ختم دی او غورځي ایسته خو طالب دلته سیمه کې نور ملګري پیدا کړي دي سیمه کې نور هیوادونه دي چې داعش نه احساس د خطر کوي. روسیه په ښکاره وایي چې موږ ورسره اړیکې دي. داعش راتګ خو هغه ښکاره خبره ده چې سوریه او عراق غوندې وضعیت خو که داعش نه هم راځي یا دغه پروسه په دغه ترتیب چې امریکا غواړي هغسې نه کامیابېږي طالب کولی شي چې تر یو حد پورې د داعش مخه ونیسي او خپل ځان هم وساتي. نو سولې امکان بیا څه شته که نه بیا نتیجه څه رقم؟ زما په باور داعش طالب القاعده او دغسې نور چې په دې نړۍ کې څه افراطي ډلې دي د دوی مدیریت د امریکا د خوا نه کېږي متاسفانه او دا یو تاریخ واقعیت دی. خو داعش او طالب سره څه خوران دي خیر دی هغوی بیا پیږي چې کله دوی هغوی بیا پیږي چې کله ورات دي او کله بیا جوړ دي. خبره دا دی که تاسې د افغانستان دا 14 کلن یعنی که امریکا فیصله کړې وي چې داعش پاڼه واړول د طالب پاڼه واړول شي او د داعش پرانستل شي نو دا بیا واپشات دی د امریکا زما عرض داسې دی. ګورئ اوس تاسو په دې کتابونو کې ګورئ کله چې مجاهدین د افغانستان دغه وخت د دولت په مقابل کې جنګېده یا د روسانو په مقابل کې جنګېده دا څومره یو لوی پروژه وه. پیسې د سعودي عربستان وې سلاح د امریکا څو زره مشاورین د امریکایانو په پاکستان کې په دې د مجاهدینو په ګروپونو کې پیسې د اسرائیل نه راتلې اته د چین نه سلاح ورتله دوی ته د مصر نه سلاح ورتله ته هغسې یو پروژه یعنی د څو قوي هیوادونو د خوا نه سپورټ کېده. اوس تاسو څه فکر کوئ؟ زه خو دا جنګ د مجاهدینو د جنګ نه قوي ګڼم
که دغه د طالب پروژه او د داعش پروژه هغسې ډونر ونه لري دوی یو هفته هم جنګ نشي کولی. دا په دې معنا دی چې دوی پسې دغه قوي هیوادونه دغه زبر ځواکونه ولاړ دي، دوی ته پیسې دا نوي تلفونه چې نړۍ کې جوړ شوي دي سعودي عربستان او امریکا او بل دا ټول دي. اوس راغلو په دې کې چې د امریکایانو هدف لکه چې اقبال صاحب ویل افغانستان نه دی. افغانستان متاسفانه وایم دغسې یو ستراتیژیک موقعیت اوس پیدا کړی چې د چین، د روسیې، د ایران په منځ کې واقع دی. غم ګرځېدلی دا وخت. خو د لوبې په دې مرحله کې طالبان نو بحث نور مخ په ختمېدو. زما هدف داسې دا د سولې بحث چې کېږي دا د سولې بحث نه دی، فقط د طالب د بدلېدو بحث دی. یقینا اوس خبره دا ده چې امریکایان راتلونکي کې خپل ستراتیژي کې دوی څه شی غواړي. آیا د امریکا خبرې او د روسانو خبرې سره نږدې دي که دوی بیل دي په سیمه کې؟ آیا د امریکا راتلونکي لانجه د ایران سره څنګه دی؟ امریکا د ایران نه بالاخره څه غواړي؟ یا د امریکا او د چین اقتصادي دغه برلاسي چې چینیان لري د دې لپاره د امریکا عکس العمل څه دی؟ دا خبرې دي چې مخکې د وخت نه ده یا موږ پې نه پوهېږو تر څو چې دغه خبرې یا د سعودي عربستان کې کوم چې تغییرات را روان دي آیا واقعا سعودي عربستان کې دغه تغییرات را روان دي چې دوی د یو افراطي اسلام را چې په دنیا کې د اسلام نوم بد کړی واقعا په شا شوي دي؟ یعنی دوی سره زیاتې نور مرسته نه کوي. خو بیا هم زه دا مسله مطرح کوم چې ګرچې حقپال صاحب خو ویل چې اشرف غني خو یو څه وایي نو خیر دی، خو دغه تحول آیا دومره په عجله باندې ممکن دی چې رئیس جمهور ته 3 میاشتې وخت ټاکي چې 3 میاشتې ګمان نه کوم. نه ګمان نه کوم. صلح پروسه یو طولاني پروسه دی، داسې چې موږ فکر کوو د صلح کې د جنګي خو په دې 3 میاشتو کې د سیستم بدلون تاسو په نظر د دې په خاطر به اول خپل خبره کې ویل چې انتخابات ډېر امکان لري چې ونشي او کېدای شي چې دغه انتخابات د دې په خاطر هم د وعدې په خاطر د صلح مسله انتخابات شاته وغورځي. نو زه زیاتر دې ته امیدوار نه یم چې انتخابات به وشي په 3 میاشتو کې او صلح به راشي په 3 میاشتو کې. دا نو بیخي داسې یو خبره ده چې سړی شپې ته خوبه پاڅي وګوري چې دا ټول شیان چې ما لیدلي دا ټول خوب و. دغسې یو خبره ده. ښه بیا وروسته په دې باندې بحث کوو چې دغه حالت نه د وتلو لار آیا څه شته او که نه. خو د هغې نه مخکې سعادت صاحب اوس که امریکا دلته داعش پروژه لکه څنګه چې خپل صاحب ویلې داعش دلته افغانستان خو هدف نه دی، سیمې هیوادونه هدف دي. ټول دوستانو په همدې خبرې وکړې چې روسیې سره رقابت دی، چین سره رقابت دی، ایران دی، دغه هیوادونه دي. د دې غبرګون عکس العمل به څه وي؟ که طالب بالاخره ضعیفېږي، کمزورېږي یا محوه کېږي او د جګړې ډګر داعش لاسته ورځي نو داعش خو د ټولې سیمې ته دښمن دی. دا خو دې معنا لري چې افغانستان د سیمې سره د جنگ په حالت کې ورځي. نو د سیمې د هیوادو غبرګون د افغانستان په مقابل کې څه وي؟ د سیمې د هیوادونو غبرګون خصوصا په افغانستان کې د افراطي ډلو حلقو په شتون کې زه فکر کوم دا یو متغیر حالت دی، په دې مفهوم چې د افغانستان وضعیت ډېر اسانه تغیر وکولی شي منفي جهت ته. د ریګن دکتورین په دې نظر چې موږ غواړو ریګن دکتورین وایي چې موږ شوروي اتحاد په افراطي ډلو باندې مات کړو. دوی مجاهدین او خصوصا په افغانستان کې موجود افراطیت د دې باعث شو چې د شوروي پر وړاندې باندې که د شوروي حتی دوی ووتل ول د هغوی هغه ګوډاګی نظام یا د ډاکټر نجیب نظام ته چې کوم نوم ورکړو د هغه حکومت ته چې کوم نوم ورکړو زه په دې عقیده نه یم چې په ټوله معنا باندې خلا بیل بحث چې هغه د دې ځکه څومره مشروعیت یا نه ولې د شورویانو شتون او د ډاکټر نجیب شتون د بیل تعریفونه لري. ولې دا وی حتی موږ د شوروي اتحاد مستقیما وننګو په افغانستان کې په سیمه کې او حتی د شوروي اتحاد هغې نه وروسته چې
کوم هر حکومت د هغې په پرو رشن په نوم باندې کوم سټیټ رامنځته کېږي په افغانستان کې یا داسې حکومت رامنځته کېږي چې هغه د روسانو څخه حمایه کېږي دا هم له منځه وړل شي. یوازینی لامل باید دا وي چې موږ په افغانستان کې د روسانو مقابل کې آینده کې دا خبره کوي په 1909 کال کې دا خبره کوي چې د روسانو مقابل کې باید افراطي حلقې په غاړه کې ور واچو او دغه افراطي حلقې کولی شي روسان وننګوي. اوس وخت کې د داعش شتون زه فکر کوم د ریګن دوکتورین سره کامرن صحیح خبره ده. یعنې هغه وخت کې صحیح د سیمې منطقي به د دې سره مقابله څنګه کوي. یو تیر دا و چې طالب سره به مرسته کوي او طالب کومک باندې به داعش هم دلته مصروف ساتي او د جګړې مخه به نیسي. اوس که بس دغسې د سولې په نوم باندې چې کومه قصه روانه ده هغه د طالب د تضعیف یا د منځه وړلو پروژه وي نو بیا خو سیمې هیوادونو دا فرصت هم د لاسه ورکوي چې طالب استعمال کړي. که طالب استعمال نه وځي د مصرف نه وځي په افغانستان کې په دغه جګړه کې نو او داعش خو د دوی دښمن دی نو سیمې هیوادونه به د کوم وسیلې نه کار اخلي دې مخنیوي لپاره. ګورې د داعش په نشتون کې هم د سیمې هیوادونو خصوصا په 2000 کال کې د روسانو په سیمه کې خصوصا د امریکا لپاره چې مستقیم جهاد بلل کېږي مستقیم تقابلي جهاد بلل کېږي هغه د روسانو شتون د روسانو دریځ دی. دوی هم د طالبانو سره د نظامی مرستو مسلې مطرح کړې وي. هغه وخت کې مولا عمر ژوندی و. په 2014 کال کې 14 کال کې خصوصا هغه وخت کې داعش نه و هم د طالبانو ترمنځ او د روسانو ترمنځ ناست شوي. دوی د اجازه راکړي دوی د پاره د خپل ملي امنیت په مقابل کې ګواښونه متوجه کیږي. هغه ګواښونه کې طالب پښتون کې وي کې داعش پښتون کې وي کې آینده کې بل ډله منځ کې دغه پښتون کې وي په ټول د ټولو جهاتونو فقط روسان د پاره د روسیې د پاره د شین لپاره د خپل ملي امنیت پر وړاندې چې هر ګواښ رامنځته کیږي دوی به غلط پاتې کیږي. دغه بل هغه دا چې داعش پر اتک سره د طالب نه استفاده کوله. روسي خپل ویل چې موږ ورسره تماس لرو. اوس د سولې په نامه چې سره باندې د فقط کې د طالب باندې کودتا ده. طالب باندې د کودتا نه وروسته د سیمې هیوادونه به د امریکا جبهه داعش په وړاندې د کومې وسیلې نه د کومې لارې نه کار اخلي مقابلې لپاره. که چېرته موږ د ټرمپ او د پوتین ترمنځ ناسته وګورو او د دوی بعضې جهاتونو کې سره بعضې تقابلي جهاتونو کې یا تقابلي حالتونو کې د دوی هغه د اختلاف نظر د ټکي د منځه وړلو په اړه فکر وکړو دوی په سوریه کې په هوکړې ته مثلا رسېږي یا د ایران په مسله باندې رسېږي یا په عین زمان کې نورې خبره مسله کېږي کاهیان په افغانستان کې هغه وخت رسېږي چې ټرونونه بمونه روسیه په داعش باندې وري او داعش هلته شکست خوري. اجازه راکړئ اوس که چېرته هغه حالت کې موږ تاسو زه د همدې خبرې په تطابق باندې راځم یعنی که چېرته روسیه د طالب په نشتون کې داعش دومره قوي کېږي یا د امریکا په مرسته باندې یا د سیمې د نورو هیوادونو په مرسته باندې چې بالاخره د روسي ملي امنیت وننګوي زه فکر کوم دا به یو ډېر منفي جهت دی. ولې زه په دې باندې بحث نه کوم زه منفي بحث نه کوم زه په دې باندې بحث کوم چې طالب حد اقل د دې اجازه ونه کړي چې هغه جنګیالي چې موږ تاسو تحلیل کوو چې داعش ته تر څو هغه راولي او د سولې میسه کېني یا طالبان په ټوله کې دومره باید افغانستان ګټو ته وفادار اوسي دومره یو مثبت فکر لري تر څو وکولای شي د داعش نه یوازې داعش بلکې د هر افراطي ډلې شتون په اړه باید هغوی خپل دریځ باقي کړي. موږ هیله دا لرو موږ اوس طالب ته پاتې ده زه که طالب احیانا د افغانستان د ګټو لپاره جنګېږي دوی خپل شعار جنګي اجازه راکړي یعنی طالب څخه په اوس وخت کې د روانې جګړې په وضعیت کې فکر کوم دا هیله درلودل د یو تش خیال دی ولې که حد اقل د سولې برخه ګرځي یعنی زه هغه خبرې کوم کله چې طالب د سولې برخه ګرځي باید داسې حالت کې وګوري تر څو د روان ټول د روانه جګړې د روان د جنګ په پایان باندې هغوی په پایښت باندې هغوی خبرې وکړي یعنی د روانې جګړې په له منځه وړلو باندې هغوی باید یو هوکړې ته راشي. اوس وخت کې چې د طالبانو باندې کودتا خبره کېږي زه فکر کوم طالب هېڅ جهت نه مني چې په هغې باندې کودتا وکړي هغوی د امریکایان ځان مقابل کې یو جهت نه بولي چې هغې باندې کودتا وکړي دا هغوی غرور دی. زه فکر کوم چې دا داسې خبرې دي چې طالب کودتا په دې معنا نه ده چې طالب منځ کې به یو څوک راپاسېږي یو څوک به مړه کړي واک به داسې یو ډلې په لاس کې راشي چې فرضاً د امریکا طرفداري نه. طالبانو کودتا په دغه معنا ده چې پاکستان باندې به ورباندې فشارونه زیات کړي او پاکستان امریکا که غواړي پاکستان باندې دا کار کوي شي او دې ته به مجبوره کړي چې د طالب د رهبري چې ده د امریکا پروګرام قبول کړي هغه که سوله یو کار ترتیب وي نو د هغې په نتیجه کې د طالب جنګیالي چې په ډګر کې دي هغه به داعش ته لاړ شي رهبري به یا څه ووژل شي یا به څه تسلیم شي نو خو کودتا خو دغه ده نو بیا خو د جګړې ډګر چې ونه لاس ته لاړ بیا خو نه د روسیې کومک اخیستلی شي نه د بل اخیستلی شي نه جګړه کولی شي د داعش مخه بیا نه شي نیولی که نه بیا به د جګړې ډګر داعش سره
او حکومت او امریکا ګوري ځواک څه مخکې ما ویل که احیانا طالبان په دې مسله کې امریکایانو سره ښکېل کېږي او مذاکراتو لپاره ځي ما پخواني مثالونه ورکړل که په هغه مثالونو باندې موږ تاسو مخکې زه فکر کوم بیا د جګړې د دوام لپاره موږ تاسو یا د جګړې د منځولو لپاره په ټولې هیلې نشي تکمیلېدلی نو بنان په دې ځای کې په ټول یو جامع طرح باندې فکر کول پکار دي چې څنګه طالب په عین زمان کې سولې ته راځي داعش به څنګه له منځه یوړل شي یا د داعش په هغه خطرات چې د هغه څنګه دفع کېدلی شي امریکایان اجازه راکوي امریکایانو سره په دې حساب خبرې کول چې ګویا طالب د سپین بیرغ په توګه بدل کړي هغوی د فقط جنوب دې ارامه شي مشرقي دې ارامه شي او شمال دې نارامه شي او بالاخره جګړه د روسانو که دغه طرح باندې موږ د امریکایانو سره هوکړه ته رسېږو فکر کوم د افغانستان د جګړې د پایښت لپاره او د منځولو لپاره خبرې بیا نه کېږي ما مخکې وویل چې نه یوازې طالب سره د سولې په اړه چې بحث کېږي هغې راشي د افغان حکومت سره نه یوازې افغان حکومت سره بلکې د افغانستان د نظام سره برخه وګرځي بلکې د داعش د له منځولو لپاره یا د داعش د محو کولو لپاره باید داسې یو ستراتیژي د امریکایانو سره خصوصا د سیمې هېوادونو سره په کار واچول چې افغانستان کې د دایمي سولې سبب وګرځي د دې خبرې خو اساس دا دی چې د افغان حکومت دغسې وغواړي که نه هغه حکومت چې امریکا کله وایي چې مستقیما زه طالب سره خبره کوم حکومت د سولې داري شورا د لارې نه فورا استقبال کوي چې ډېر ښه کار روان دی سولهلي شورا د حکومت د اجازې نه بغیر کله دا استقبال کوي شي او کله چې بیرته امریکا وایي چې نه زه مستقیم خبرې نه کوم نیکلسن د خبرې وروسته بیا نو بیرته حکومت وایي چې نه خبرې به زموږ پر رهبري کېږي زه غواړم نو چې دغه جامع حل چې تاسو وی آیا دغه حکومت کولی شي که دا حکومت نشي کولی دغسې یو حل چې طالب او داعش دواړه جګړه پرېږدي یا جګړه افغانستان نه د منځه لاړه شي څنګه رامنځته کېدی شي مختصر دا ډیره مهمه خبره ده که تاسو د بهرنیانو نه والو که امریکایان دي که اروپایان یا روسیان هر څوک دا تمه ولري چې دوی د لاړ سي راسي د افغانستان د مصلحاتو خیر ښېګڼې لپاره د کار وکړي دا یو غلط دا موږ څنګه کوی شو موږ داسې کوی زه داسې وایم لومړی اول موږ باید د بهرنیانو له شتون نه ځان خلاص کړو که هغه امریکایان دي او که هر څوک بل وي یعنې افغانان باید د افغانستان چارې په لاس کې واخلي صحیح دومره خبره ده موږ باید دغه فعلي سیستم وضعیت نظام لپاره یو بدیل باید وړاندې کړو چې په هغه باندې افغانان راټول شي هغه کېدای شي اسلامي وي کېدای شي سیکولریستي وي کېدای شي ملي وي څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه وي د دوی ارزښت وي که تاسو بدیل ونه لرئ نه شئ کولی خلک راټول کړئ نه شئ قناعت ورکړي کله چې بدیل راټول شو بهرنیان له افغانستان ووته درېیمه خبره ده چې د افغانستان دغه مختلف لوري دا په دې راټول شي او د ځان او د ګډ د خپل مصلحت نه دغه بدیل ته باید وفادار پاتې شي کله چې موږ دې نه پاتې شو له هغه نه وروسته بیا کولی شو چې د نورو مداخله لنډه کو د داعش پروژه او د نورو ځکه طالب د افغانستان یو ولسره زه فکر کوم د دې نه بغیر به سخت یعنې خبره لا ډېره اوږده ده لا خیر په منځني ختیځ کې څو هېوادونه قوي هېوادونه هم د منابعو له درکه هم د نظامي قوت له درکه هم د اقتصاد له درکه یو عراق بل سوریه بل لیبیا دغه درې هېوادونه د داعش په وسیله وځپل شو تر اوسه هم ځپل کېږي عراق هم کنډواله شو سوریه هم کنډواله شو او لیبیا هم کنډواله شو داعش هغسې یو پروژه دی چې د امریکایانو او د غربي هېوادونه او د صهیونیستانو یو ګډه پروژه ده دوی غواړي په هر هغه ځای کې په هر هغه سیمه کې چې هلته اسلامي تمدنونه یا اسلامي منابع مخکې څنګه نیمې شو مخه نو موږ خپله لکه چې وویل شو موږ خپله د دې پروژې یو برخه یو لوبغاړي په دې شو نیولی مخه زه فکر کوم چې په اوس وخت کې دا د ملت د ارادې پورې اړه لري چې آیا موږ د ترکیې موډل ګرځو چې ځان د جګړې څخه ساتو که نه د سوریې موډل ګرځو چې جګړې ته ورځو زه فکر کوم چې ملت دپاره د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده چې دغه جګړه چې کېږي دا زما په سیمه کې کېږي د جګړې درسته خبره تر شا به امریکایان وي تر شا به روسان وي تر شا به چینایان وي تر شا به انګلیسان وي جګړه د افغانستان هغه لوبغاړي چې د افغانان د حد اقل په دې فکر چې زما وطن ولې زه خپل ننګرهار کې د مکتب نن سوځول شو بیګا سوځول شو دا ما د پر امریکایان نه دي راغلي په هغې کې اردن دا اچولی بنان د افغانستان د خلکو اراده په دې کې مهمه ده چې آیا موږ د جګړې د خاتمې لپاره فکر څومره متساهم کولی شو که نه بیا هم راځو د سوریې لپاره یا د یمن غوندې یو بلې جګړې ته موږ تاسو پیوځو ډېره زیاته یعنې د فکرونو رغېدل خو لا اوږده مرحله او مشکله مرحله ده تاسو نه ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل